بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا. وقال آخر ایو بل شاعر هغه د خپل قوم نه مدد غوښتلو خو قوم د تنن دا مدد نو کړي او باقي قوم د خپل قوم وس مزمت بیانې دلته دا وکم د همتنی د بابه د بحر طویل نه ده باب بحر طویل کې څه تفعیلی فعول مفاعیل فعول مفاعیل نو دلته کې څنګه به جوړي وکم دا همتنی من خطوب ملمة صبرتو عليها ثم لم فأدركت ثأري والذي قد فعول مفاعيل فعول مفاعل وكم داهمتني من كتب ملمة ثم لم تخشعي وكم داهمتني من خطوب ملمة صبرت عليها ثم لم اتخشعي كم خبريه كم یو استفهامیه را یو خبره دي دهمتني دهما يدهم یا د باب کرمانه یا سمعانه دهما يدهم اچانک راتل خطوب د خطب جمع مصیبت ته وي ملمت علم يلم الماما معنا خزیدل نازلیدل صبر تو صبر يصبر صبر کول اتخشع يتخشع تخشعا باب تفاعلنا واحد متکلم سره عاجز کېدل وکم دهمتني او سمرا اچانک راغلی دي من خطوب ملمه ومن خطوب ملمه هغه مصیبتونه نازلیدون کی یعنی سمرا په مونږ باندې مصیبتونه اچانک جنې دا نازل شوی دي صبرت عليها چې ما صبر کړه پاګې باندې ثم لم اتخشعي او بیا زنه معجزه شوه یعنی په ما باندې ډېر غمونه ډېر مصیبتونه دا راغلي دي خو لکه ما باندې صبر کړی دی او زه به دغه شوی نه یم عاجزه شوی نه یم وکم داهمتني من خطوب ملمة او څومره اچانک راغلي دي هغه مصیبتونه تکلیفونه ملمت معنا نازلېږي صبرت علیها چې ما صبر کړو پرې باندې ثم لم اتخشع بیا ما عاجزي نه کړې فأدركت ثأري والذي قد فعلتم قلائد في اعناقكم لم تقطعي فأدرك يدرك ادراك معنی رسیدل بدلا ثأري ثأر قصاص غستل ثأر والذي قد فعلتم فعل يفعل قلائد قليله جمع توق اعناق دونق جمع سټوي لم تقطع قطع يقطع تقطيعا کټکول فأدركت ثأري والذي قد فعلتم فأدركت ثأري نو ما لاغي بدلا غستری دا والذي قد فعلتم هغه چې تاسو کړی دي قلائد في اعناقكم دا بس تاسو په سټونو کې توقونه وي لم تقطعي چې نه ختمي دي مطلب دا کنه د مخ سره وسو لګوي وای چې لکه تا خو په ما باندې مصیبتونه تکلیفونه مختلف قسم راغلیو خو ما باندې صبر کړو هغه ځای ذکر نه ما خو لکه ما خو دا غي بدلا غسل الله خو ته چې دا کم شرم وکړو ته ما یو مدد ونکو نه دا د توق ته او د تاسو د سینې کې زنجیر دی پرې مړی کې چې تاسو نه بدا اختر تم ختم نشي مطلب دا تاسو ما چې دا کم تور ولګېدو چې کوم عیب د باندې وای زما مدد کې ونکړه نه دا بس نه ختم نشي فادركت ثأري نو بس ما بدلا واغستل لاګي ولذي قد فعلتم اج تاسو کړی قلائد في اعناقكم دا بس په سټونو کې توقونه لم تقطع چې نه ختمي کاږي وقال عويف القوافي عويف القوافي دا هم اسلامی شاعر دی او ددا خور چې دی کنه داغي د دې عینه ابن اسماء باندې وعده وا
وعيينه بن اسماء باندې واده وا خو عيينه لګیدلو او د خور له طلاق ورکړو نو دغه عيينه ډیر جد بدی شو او چې بیا کله حجاج بن یوسف دا عيينه راونیو او بد باندې ظلمونه کولو د شاعر ته پته ولګیدا نو بیا هم لګه د خور خاونیو خفه کېدو به نو دا د افسوس او د غم د وجې نه په دا باندې دا اشعار ویلي نو دا وی من ثاني الكامل د بار کامل نه په بار کامل کې کمی کمی تفعیل متفاعل 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 نو دا سو جوړ کوي متفاعل ذهب الرقاء متفاعل فما يحس متفاعل سرقاد متفاعل مما شجا كي ونامت العواد خبر أتاني من عيي نتموجع كادت عليه يتصدع الأكباد متفاعل 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 ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد خبر أتاني من عيينة موجع كادت عليه تصدع الأكباد بلغ النفوس بلاؤه فكأننا موتى وفينا الروح والساد يرجون عسكر جدنا ولو أنه لا يدفعون من المكاره ماله لما أتاني من عيينة أنه أمسى عليه تضارب الأعياد فخلت له نفس نصيحة أنه عند الشدائد تذهب الأعراض وذكرت ريبة يسوق مكانه برفعه تتواصل الأرفاد عمن يريد ملاكها بماله ولنا سلامنا إليه معاد ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد دا خپل زړه چې نه دا مدخ کوي مخاطب کوي ذهب الرقاد ذهب يذهب معنت لل رقاد رقد يرقد معنى خوب کولو فيما يحس حس يحس محسوس کول شجا يشجو معنى زخم کول ونامت النام ينوم نوما ودکیدل عواد دعائد جمدا عیادت کون کی تویلگی ذهب الرقاد فما يحس رقاد و ازرا اے نفس زما خوب ختم شوه ده ذهب الرقاد ختم شوه ده خوب فما يحس رقاد وزد خوب احساس نکولېږي مما د هغه څه د وجنا شجا کې چې تا ته غم در رسیدل لري ونامت العواد او هغه عیادت کوونکی او د شوی دي عربیان چې نه کړه لکه څوک د چا مدد نه کوي دا نه کوي کنه نو الکه وې داخله کو جنن دا او د شوی دي ذهب الرقاد ختم شوی دی خوب زما فما يحس رقاد د خوب احساس را نه کیږي ځکه خوب خندا خو په بیغمه کیږي کنه چې په ظلم باندې دماستغم نه سو په خوب وکم مما شجاکه کې ها دا زده وجنه چې دا تکلیف در رسې زخم شي ونامت العواد او عیادت کوونکی ود شي هغه زده وجنه د ما خوب قدم شوی خبر اتاني من عيينة موجع كادت عليه تصدع الاكباد خبر مفرد اخبار جمع ده عيينة خو سره اتایات اتیان معنا راتل عيينة خو سره د موجون او جایوج ایجان درناک او کادت علی کاد یکون نزدیکت تصدع بل تصدع يتصدع تصدعا شلیدل او چاودل
او يتصدع تتصدع باسل کو تای مزارعت چیران تای متورده چې کله پتاي مزارعت باندې اخر چې ته حذف کول جائز دي اکباد د کبیر جمله اینه ته وی کلیجه خبر اتاني من عيينة موجع كادت عليه تصدع الاكباد واذا ما دا خوب چې دا ختم شوی دا خدا خوب مې رسد وجنه ختم شوی دا خبر د وجنه اتاني من عيينة چې ما تر رسیدلې د عيينه د طرفنا خبر موجع یعنی دا څه درناک خبر موصوف ته موجع ول صفت ته کادت علیه ودا تمرا غمناک خبرو چې نږدې و چې باغې باندې تصدع الاکباد دا کلیجه وشلیږي اینه وشلیږي یعنی تمرا د غم خبرو چې زم چیرې کلمې موشلې د ودینه کلیجه نه وشله خبر اتانی معینه موجون دا څه درناک خبر موجع اتانی چې راغلو د عینه طرفنا کادت علی نږدې و چې باغې باندې وچوي هغه کلیجه زله وچوي بلغ النفوس بلاؤه فكأننا موتا وفينا الروح والأجساد بلغ يبلغ معنا رسيد النفوس ده نفس جمع نفس ده بلا ده بلا يبلغ بلا يبلغ ده نصرنا رازي ازمائش موتا ده ميت جمع روح ارواح جسد اجساد جسم توي بلغ النفوس بلاءه ويزلتا ده وجنا د دې ازمایش ته وجنه تکلیف رسیدلې بلغ النفوس بلاؤه رسیدلې زړونو ته د دې ازمایش او د دې شدت تکلیف فكأننا موتا گویا کې چې موږ مړیو وفينا الروح والاجساد حال لري چې موږ کې روح هم شته او جسم هم شته مطلب دا چې په ژوندو کې مړی ګرځونو لکه د څه غم نه خبر موږ باندې راغله چې موږ وجري دنه مړ کړیو حال دا چې لکه موږ جسم هم شته او روح هم شته بلغ النفوس بلاءه رسیدلې دي رسولې دي خبر دي زلونو ته هغه مصیبت لري سخت لري تکلیف لري فكأننا موتا گویا کې چې موږ مړیو وفينا الروح والاجساد او حال لري چې بمن کې روح هم شته او جسم را پکې شته يرجون عثرة جدنا ولو ويثرون عثرة جدنا ولو انهم لا يدفعون بنا المكاره بادوا يرجو رجا يرجو رجال معنا امید ساتلو يرجيون په اصل کو يرجيون يفعلون رجا يرجي يفعلون عثرة مفرد عثرة جمع ذلت ته ویل کیږي خویدلو ته ویل کیږي جدنا جد حصے وي جد چلندا بخت وي ولو انهم لا يدفعون دفع يدفع معنا دفاع کول مکاره د مکروه جمع ده اغه ناخوخه حالت بعدو بدا يبدو بدا يبدو معنا هلاکول د ضرب درمنو يرجون عثرة جدنا ولو انهم ويدغ خلق اغا زمنګ دا خویدلو امید کوي زمنګ د حصے د خویدلو امید کوي يرجون امید ساتي عثرة جدنا زمنګ د حصے د ختمېدلو دا غیدا خویدلو ولو انهم لا يدفعون بنا المكاره اگر چې دا خلق زمنګ د مدد سره خپل مصیبت نشي د فکوله بعدو ناغه هلاک شي مطلب دا دی کنه چې لکه دا کم خلق چې مخکینی تیر شوی دي نو دو زمنګ هغه دا غواړي چې زمنګ هغه دغه ختم شي زمنګ هغه بادشاہت زمنګ حکومت ختم شي اگر چې دو د دې په ذریعہ سره د دو په غختلو سره زمنګ نه د فکوله نشي او دو په خپل باندې به هلاک شي چې زمنګ بدی غواړي نو زمنګ بدی خودو کوله نشي په خپل باندې به ځان خراب کړي نو يرجون عثرة جدنا دو غواړي زمنګ دا غهيسي د ختمېدلو دا غیر خویدلو امید ساتي ولو انهم لا يدفعون بنا المكاره اگر چې دو دا نشي د فکوله زمنګ نه هغه مصیبتونه تکلیفونه بعدو په خپل باندې بالغ شي لما اتاني من عيينة انه امسى عليه تظاهر الاقياد لما اتى ياتي تيان الخموس راتللو ته عيينه سرند امسى يمسي مثلا د ماقام په ټیم کې راتل دلګي په معنا د سوار باندې امسى تظاهرا باب تفاعلنا داوم دا مضارع څخه اصل کې تظاهر معنا یو د بل د پاسه ظاهر کې اقیاد د قید جمع توق توي
او بیړو ته وای زنجیرونو ته وای لما اتاني من عيينه انه وکله چې ما ته خبر راغی د عيينه طرفنا انه امسى عليه تظاهر الاقياد چې راغلي دی باغ باندې عقیدونه راغلي دی باغ باندې هغه زنجیرونه بیړی دیو بل پاسه نو چې کله ما دا خبر اوسې جو نقلت له نفس النصيحه انه عند الشدائد تذهب الاحقاد نقلت له نفسي نقل ينقل معنا جدا کول خالص کول نفس النصيحه نصيحه خیر خواهی کول نصوحه ينصح انه عند الشدائد شدائد شديده جمدا سخت حالات ته وي احقاد حق جمدا کینه ته وي ونقلت له نفس النصيحه انه لا مقصر ده و چې کله ما ته دا خبر راورته د عینه طرفنا چې دې په زنجیرونو کې تړل شوی دی نو نقلت له نفس النصيحه نو زما دې زړه د لپاره خیر خواهی خالص کړله زما دې نفس د لپاره خیر خواهی خالص کړله انه عند الشدائد تذهب الاحقاد چې د غم په وخت کې د مصیبت په وخت کې کینه او حسد لري کولای کیږي مطلب دا کنه چې اگر چې زما دشمن دی اگر چې زما خور له طلاق ورکړل دی او جوس په غم راغله تکلیف راغله د غم او په تکلیف په وخت کې مصیبت د فقېږي او هغه حسد او کینه ختميږي دخلت له نفس النصيحه انه خالص کو داغه لپاره زما نفس خیر خواهی لانه عند الشدائد ذکر سخت په وخت کې مصیبت په وخت کې تذهب الاحقاد ختميږي هغه کینه او بغض حسد وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفض حين تقاصر الأرفاد وذكرت ذكر يذكر معنى يدول او أي فتى مفرد فتيان جمع معشوم توي زوان توي يسد سد يسد معنى قائم مقام كده مكانه بده بالرفض رفض أرفاد أخوازي كده رفض مفرد ورفاد جمع مدد توي انام توي حين تقاصر يتقاصر نام د باب تفاعل څخه ده د فعل مضارع تقاصر په اصل کې وذكرت اي فتى يسد مكانه بالرفض حين تقاصر الارفاد وذكرت ما د آیات شولو اي فتى يسد مكانه چې کوم یو نوجوان په د قائم مقام وي بالرفض په انعام ورکول سره حين تقاصر الارفاد کله چې با عطیه ورکون کې چنده کم شي مطلب دا چې دا غډیر زیات سخی او اگر چې زما سره دښمنی و د خور ال طلاق کړی دا خو لکه دې چې نه د خو لکه ډیر زیات سخی سړیو نو چې کله دا د خوځ بجیل کې شو نو کم یو ځوان به د قائم مقامي چې کله هغه انعامونه ورکولو نو چې اوس خلکو له انعامونه ورکيو خلکو له پیسې ورکي دغه ورکي امداد کوي د خلکو سره وذكرت اي فتى يسد مكانه او ما ته دا خبره یادېدله ذکرت ما یاد کړل الله خبره اي فتن چې کم یو ځوان با يسد مکانو قائم مقام به داغه فزي برازي داغه بالرفع په انعام سره حين تقاصر الافراد کله چې کم شي انعامونه ورکون کولا اما يهين لنا كرائم ماله ولنا اذا عدنا اليه معاد او اما يهين لنا هانه يهين مخدر شوی ده هانه يهين اهانه حلال اول سوق بسبه کوي زمونږ د پاره کرائم د کریم جمع کریمه او دغه معزز مال ته ویل لکه مراد او خان دي ولنا اذا عدنا عاد يعود عودا عدنا لقلنا بشانت عودنا باصل کیو واپس کېدل معاد زید واپس کېدو اما يهين لنا كرائم ماله وسوق بذبح کوي زمنګ د پاره خپل او خان ولنا اذ عدنا او سوق به زمنګ د پاره کله چې موږ واپس شو هغه ته معاد زید واپس کېدو مطلب دا کنه چې موږ خو بل کله موږ باندې سخت براغله تکلیف براغه نو دا په کور کې موږ پناهي هغه دا په کور کې وخت راو او هغه به زمنګ د پاره جنده او خان به ذبح کولو نو اما يهين لنا كرائم ماله سو به زمنګ د پاره ذبح کې خپل خويستا اسونه او خان ولنا زمنګ د پاره با اذا عدنا الیک چې موږ واپس شواته معاد زید واپس کېدو به پوښوي پوره ده